حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ شهادت. غزوه احد کې حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د اول نه شریک نه و. وایي چې د نوی واده شوی و، د شپې بیبي سره یوځای شوی و. دې نه پس سحر یې د غسل تیاری کوله او د غسل لپاره ناست هم و. سر یې وینځلو چې یو دم یې د مسلمانانو د شکست اواز په غوږونو کې پرېوت چې د هغې طاقت یې ونه لرلی شو. هم په دې حالت کې یې توره په لاس کې واخیسته او د جنګ میدان ته ور وړاندې شو او په کافرانو یې حمله وکړه او برابر په وړاندې روان و چې هم په دې حالت کې شهید شو. چونکې شهید که چېرې جنابت نه وي نو بغیر غسل ورکولو دفن کولی شي. نو د سره یې هم دغسې وکړل. خو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ولید چې ملایکو ده ته غسل ورکوي. نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته د ملایکو د غسل ورکولو حال ووی. ابو سعید سعدي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام د ارشاد اورېدو نو لاړم، حنظله مې وکتو نو د هغه د سر نه د غسل اوبه څڅېدلې. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د احد نه په واپسۍ کې تحقیق وفرمایو نو بغیر غسله د تلو کیسه ورته معلومه شوه. پیدا کېږي دا هم کامل بهادري ده. بهادر سړي ته په خپله اراده کې تاخیر کول ګران وي. په دې وجه یې دومره انتظار هم ونه کړو چې غسل یې پوره کړی وي.